یی چې یو کس دی هغه یو غلام و هغه یې خرڅولو غلام کې مات مثلا هغې زمانې کې 1000 درهم او د 100 درهم خرڅول نو د یو سړی و د روغللو هغه زړه نه اخلاص نه ډاک ورته د کوسې تو غلام خو ډېر قیمتي دی دوی 1000 درهمو دی تی په د 100 درهم یې خرڅوي ښه صحتمند ښه رک روغ اوس بیمار وی کمزوری وی سپینګیری وی بې یوه خبره دو ولیدونه کام کې مات کې خرڅوي هغه زړه نه صفو خبره یې پټه نه کړله ورته د کو څه غلام صحتمند دی خو دې کې یو مشکل دی ویله چې دی وي څه دا نمام دی نمام یې وویله شیطاني بل ته رسېد دوه په غام ړوي ځکه دې خرڅوم ځان ونه خلاصوم دا دغه سې دې علاج ما سره دی دا ډېر کم ټایم کې زه درته ټیک کوم ویله وایي هغه خو ما ورې باور نشته 100 درهم یې ورکړه بویتلو خونې ته غلام و راوستلو خونې ته کال یا یو نیم کال یا 15 میاشتې یا 2 میاشتې ښه ټیک ټاک وشېدلو شیطانۍ یې ونه کړه خو ځینو کسانو عادت جوړ شي هلته ډېره سخته دی ورځ نه یوه ورځ شوهر یې کور خونې نه بهر وتلی دی چې ته لوړ دی سفر باندې یو تجارت ته وتلی دی د کور والا یې ګړي پسې یو اوبو سې بهر راوتي دی غلام د ورته کو څه خبرې شوهر دی با عجیبه اراده کړې دی ویلې چې اراده کړې دی ویله غواړي تو باندې دویمه ښځه وکړي نه ښځې ته څه دا خبره وکړه ځان ته د کور ولیدل غواړي تو باندې دویم واده وکړي نو ښځه غوسې کې راغلل اوس سوچ نه کوي چې د شوهر نه خوا پوښتنه وکړو څه غیر اراده شته که نشته دی دغه یې شیطان کو ته سترګې راول څه همزاد اندي دی ویلی شي څه تا شدت سره شي کې راولي تحریک کې راولي نو دغه وخت کې د ښځه دغه څه به چی وکړو دا ورته څه اسانه طریقه یې دی شوهر د څه ماښام خونې ته راشي څه ما ورته چې کله خو بیولی شي سهار نه 2 ویښته مو تر کاټ کړه یو ګیرې نه زه تعویض درته په کوم دا به انشاءالله ایتا غلام جوړ شي دویم واده خو پرېږده وه ټول عمر به تا غلامي کوي ښځې دي هغوی خو فورا باور دی په تویزو باندې کوډګرو باندې جادوګرو باندې ویله بس دا ما دسې ومنله ښځه نه وه د خونې ته دې کې څه شوهر راتلو بهر دا ورته ولاړ دی غلام ورته د کا خبرې کور والا خو ته اراده ښه نه دی ما نن څه نه خبرې ونه واورېدې ویلې څه ده واورېدل ویله اراده یې دی لکه مرګ اراده یې درته شته کینچی سه یو چکو سه د مړ کوي داسې یې اوسه پورې بود داسې منځ کې داسې معامله نه ورغلې ویله بس ما درته وویله سوچ ونیوه که خپله خو داسې وکړه ځان ته لږ خو بیولی که خپله بیا وکسې خو کور والا داسې مایه خو په کور دی دا یې راغلی لږ څه معلومات ښې کړي وې څه دا وجوهات چې دي اسباب چې دي شوهر څه وکړه څه ماښام اړې وغوړله سم نه څه ځان یې خو بیولی وشول څه زه خو بیولی یم ځان یې بې مخ نه بېشتره اخښولی وي کمباله وغیره مخ یې پټ دی کور والا چینیا سره پاسېدله څه کینچي یو چکو راواخلي څه هغه 2 ویښتونه کټ کړي څه راغلله کمباله څه ته ناسته کړي یو لاس کې ورسره چکو دی بل لاس کې غوړي څه ویښته کاټ کړي څه کله شوهر سترګې په پرېوتلې نو هغه ته هغه غلام خبره یاد شو څه دا واقعا یې مو قاتل ته راغلی مړ کوي مو لاس کې ونیولله نه پوښتنه څه د څه اراده دی د چکونې چې کوي کینچی نه چې کوي وجوهات څه دي اسباب چې دي ویلې داسې کوي خونې کې څه کام دي او څه مشکلات دي دا پوښتنې نشته دي ځکه قرآن کې یو آیات دی دا واورئ د خپل زړه باندې ولیکئ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا که یو فاسق درته راغلل یو فاجر ګناهګار انسان درته راغو یو شیطان صفت انسان درته راغو هیچا په باره کې یوه خبرې درته راوړه فورا عمل مه په کوه خبرې کې تحقیق وکړه ریسرچ وکړه تحقیق وکړه چې دا خبره رښتا دی دروغ دی فورا شدت کې مه رسه تحریک کې مه رسه د شیطان کار دی دا همزات شیاطینو ته یی د شیطان بیا دا حرکت کې څه فورا عمل وکړه نه جملې نه عمل مه کوه لږ پوښتنه وکړه چې دا شته یا که نشته د خبرې کوم لیډ کې کړي دی اکثر مو مشکلات څه خونو کې دي کلو کې دي بازارو کې دي هغه دغو خبرو واجب نه دي خبرې تحقیق نشته دی څنګه درته وکړله بس فورا عمل به شروع شي لرګی یو شی واخیستلو نه پوښتنه نه اتره ښځې سر ته ویله مړه یې کړله چې مړه یې کړله غلام ته د کو څه څمله بیل به بیا ښخوو دا څمله سلو غلام چې ته عادت و هغه شیطانۍ نه ډک و شپې شپې ووتلو د ښځې پلرګنۍ ته لاړل ورته د کو خبرې لورې درته مړه کړله هغوی هغسې نه اوسې تورې نیزې کړلې اوسې راغلله دلته خپل منځ کې دایر پاسولو څه خبر یې هغه خو څه دی
تو هغه د سروغ له پلرګنې سره دا پښتنه کې صدر شولي خبره شو تو ورسول شپې دا بوسه د مانس کې په زرګونو یو سونو کسان ارو طرف نه قاتل شو دي ته عربي کې ویل شي نمام شیطان کور د دې چې دغه شیطانې بعد خبره غته غول د خپل